چې خاوند کوي او ګفت د څلور وي او خاوند ته مخکې کړی به شکور وي چې سړیا تاله چا ښځه در کوله زما پلار دې خدای په وواړو جهنمونو کې واچوي چې زه تاله در کولمه روزانه به زما عزتمندو خاوند سره به په جنګ وي او زما عزتمندو خاوند ته پیغورونه دا جهنمي ښځه ده چې هغه خاوند ته پیغورونه ورکوي خاوند له تکلیف ورکوي چې کومه خواخي د خپل انګور نه خوشحاله وي دا انګور جنتی انګور ده کومه انګور د خپل خواخي نه خوشحالي نو دا خواخي جنتی خواخي ده ورنه کومه خواخه زما عزتمندو هغې نه انګورې نه خفوي دا خواخي جهنمي خواخي مرګ سره به سیده جهنم ته ځي وجه څه ده زما محترمو اوس دا زنانه د پلار کور نه لاړله نو د خاوند په کور کې د خاوند مور او پلار د مور او پلار شول که چرته دا زنانه د خاوند مور او پلار ته د مور او پلار په نظر باندې ګوري نو په ایمان وې خدمت به کوي که نه به کوي خبره به مني که نه به مني د هغې قدر او احترام او ادب به کوي که نه به کوي خو هغې ته مور او پلار ویلي نه هغې ته د خپلو مور او پلار په نظر ګوري نه ځکه زما عزتمندو تره زوغپي کوي او خاوند له پکار دی چې زما محترمو د دې ښځې د مور او پلار قدر او احترام کوي د هغې خدمت کوي د دې زنانه په مخامخ باندې چې دا ښځه ستا ګوري چې دا خاوند مې وګوره زما د مور او پلار څومره ادب کوي څومره خدمت کوي څومره خیال ساتي نو دا زنانه به ستا د مور او پلار خیال هم ساتي ستا په کور کې ستا د مور او پلار به ادب کوي او ته د دې ښځې د والدینو د مور او پلار ادب نه کې به احترامي د هغې کې او زما عزتمندو بې عزتي کې نو دا ښځه به ستا د مور او پلار بې عزتي هم کوي ستا د مور او پلار د آداب و خیال به هم نه ساتي نو به هر حال دې زنانه ته زما محترمو دا دومره لوی اجرونه ولې میلاویږي دا زنانه به صبر کوي صبر به کوي دا به خپل خواهشات قربانوي الله رب العزت د مرګ سره به زما عزتمندو د دې ښځې کامیابۍ نه شروع شي عزتونه شروع شي او په ژوند کې هم الله رب العزت وایي 15 کالو سخته چې کومه ښځه د خاوند کور ته لاړه شي وایي دا د 15 کاله په ځان سخته تېره کړي د خاوند اتباع د خر اتباع د خواخې اتباع د اندرورینو اتباع د دې ټولو نه چې کوم دی زما عزتمندو په ځان دې سخته تېرۍ او تکلیف دې تېرۍ دا ټول دې خوشحاله ساتي نو 50 کاله به دا ښځه بیا دا ټول کور خوري زما عزتمندو او دا ټول کور به په دې زنانه باندې خفه کېږي په دې خبره ورسېد زما محترمو دې زنانه ته د خاوند په کور کې روزانه د روژې اجر میلاویږي روزانه د روژې اجر میلاویږي دې زنانه ته د خاوند په کور کې هر شپه ټوله شپه د عبادت د قیام اجر میلاویږي چې دا ټوله شپه زما عزتمندو الله ته ولاړه ده او عبادت کوي هر شپه دې زنانه ته 30 کروڑ کاله د عبادت اجر او ثواب دې زنانه ته زما عزتمندو فری سبیل الله په عملنامه کې لیکلی کېږي دا زنانه د خاوند په کور کې ناسته ده قسم بالله دې زنانه ته روزانه د احرام اجر میلاویږي په احرام کې یو قدم باندې 2 کروڑه نیکي د احرام په یو قدم باندې 2 کروڑه نیکي د احرام په یو قدم باندې 2 کروڑه نیکي د احرام په اولنۍ تلبیه باندې د جنت زیری دی دا زنانه سا اخلي په یو سا باندې 1 کروڑ نیکي دې زنانه ته زما عزتمندو لیکلی کېږي 1 کروڑ نیکي د دې زنانه په عملنامه کې لیکلی کېږي وجه څه ده د خاوند فرمان برداره ده د خاوند په اتباع کې په کور کې ناسته ده د خاوند د عزت خیال ساتي واوره دا زنانه روټۍ پخوي وړه غږي یا بل کار کوي لوښي وینځي او ګوتې خوږ شوله زنانه کار کوي که نه کور کې کار کوي او زما عزتمندو بعضې زخمی شي وسوځېږي ګوتې خوږ شوله په دې ګوته خوږېدو باندې د دې زنانه مخکې ټول ګناهونه الله معافي صرف ګوتې خوږ شوله د خاوند په کور کې زما عزتمندو خدمت کوي الله رب العزت د ټول ګناهونه معافي دا زنانه د خاوند په کور کې وفات شوله زما عزتمندو چې کله وفات شوله دا زنانه دی وفات سره فرشته راځي دته اعلان کوي چې ستا ټول ګناهونه تا ته معاف کړلی شو دې زنانه ته زما عزتمندو د ایمان تاج ور په سر کړلی شي
دې زنانه ته د زنقدن په اولنۍ جټکه باندې الله جل جلاله د سرو یاقوتو داسې یو هار زما عزتمندو ورغاړې تکړلی شي. دې زنانه ته د 80 کسانو جنت ته د بوتللو زما عزتمندو زیری میلاو کړلی شي. دا دومره لوی اجرونه دې ښځې ته ولې میلاویږي؟ او وجه دا ده چې د ده به زما عزتمندو د ده به اولاد کېږي، د هغه اولاد به دا صحیح تربیت کوي